اتم نمبر سبق. اتم سبق کی ما چې کوم آیات ولوستو، الله فرمای یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، اے اهل کتاب تاسو غلو تاسو په دین کې مکوئ. غلو مختلف درجات لري. غلو د حد نه بلاوي دی ته وي. درې قسمونه دا لري. ولا تقولوا على الله الا الحق، او د الله په باره کې صرف حق خبره کوي. انما المسيح عيسى ابن مريم، عيسى عليه السلام دا زوی د مریم دی. وکلمته، او د الله یو کلمه ده. القاها الى مریم، چې مریم ته رسول. وروح منه، او یو روح دی. فآمنوا بالله ورسوله، د الله باندې ایمان راوړی او د الله پر رسولانو. ولا تقولوا ثلاثه، د سمو وایي چې خدایان درې دي. انتهوا خيرا لكم، راشي د ستاسو د پاره بهتر ده. انما الله اله واحد، الله یو ذات دی. سبحانه، پاک دی الله. ان يكون له ولد، هغه د پاره بزوی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا هغه لپاره هر هغه څه چې په ځمکې او په اسمانونو کې دي. وکفا بالله وکیلا، الله چې دی کافي دی. یوازې ول الله د هر شي د پاره کافي دی. به د سره پاره زوی راوړي. نو علو مبالغه کول، مبالغه په وصف اخا یا بد متعلق دا دعوه کول چې زیاتی یا کمی، دغه شان سختی یا نرمی کې دې حد ته انسان ورسی چې محال او لري د قیاس نه عقل نه رالی. د مبالغې بیا درې قسمونه. یو تبلیغ دی، تبلیغ ورته وي چې عادتاً او عقلاً خبره ممکنه، لکه تیز اس رواني، او خلک وایي چې دا د هوا نه زیات تیز دي، هوا وروسته پرېږدي. نو ممکن ده، مګر په اسونو کې دا ډېر شاذ او نادر دا خبره مونده کېږي. دې وجې نه دې ته تبلیغ وایي. دویم اغراق دی، چې دا عقلاً خو په عقل کې خو راځي امکان یې، مګر عادت کې داسې نه وي. لکه سړی وایي شرمخه د بیزو سه یو ځای لګیا و، بیزې سه سر کاوه، بیزې نه خوړې. نو دا عادتاً محاله ده، ځکه د شرمخ په عادت کې دا د چا بیزه نه پرېږدي. غلو دعوا عقلاً هم محاله، عادتاً هم عقلاً هم نه راځي او عادت کې هم نه راځي. لکه د پلانکي کس هغه تیر دومره سیده دی چې د تیر نه بغیر هم دشمن ولی، نو تیر پکې نه نوځي. داسې ووایو که شاه اسپی بانوری بخشد. نو دلته الله وایي چې تاسو غلو مه کوئ. دا غلو ده، عقلاً هم نه راځي و عادتاً هم دا خبره ممکنه نه ده. د عیسی علیه السلام په باره کې زموږ مسلمانانو 15 عقیدې دي. حضرت عیسی علیه السلام د الله رسول دی. عیسی علیه السلام باندې تورات نازل شوی دی. عیسی علیه السلام ژوندی اسمان ته ختل دی. عیسی علیه السلام به راځي، په ځمکه باندې به حکومت کوي، عدل انصاف به قایموي، د رسول الله شریعت به دنیا کې ماب کوي، صلیب به ماتوي، خنزیر به وجني، او د رسول الله روضې ته به پیش کېږي. هلته به په نبي علیه السلام سلام کوي. رسول الله به د خپلې روضې نه جواب ورکوي. او د رسول الله خواته د یو قبر د پاره ځای پاتې دی، په هغې کې به حضرت عیسی علیه السلام دفن کېږي. دغه شان عیسی علیه السلام مور بیبي مریم علیه السلام، دا دې سبا نبی علیه السلام نکاح الله جل جلاله کوي. نو عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام اولاد کې راغی. زمونږ یو الله دی، بس درې خدایان نه دي. الله وایي چې زما لپاره د بچي څه ضرورت دی؟ اسمان او ځمکې
دا هر څه زما تابع دي. لکه موږ اولاد غواړو نو موږ اولاد دې دپاره غواړو چې زه نه یم نو زما د مال وارث به جوړ شي، او د الله دپاره نه ختمېدل شته چې هغه یې وارث پرېږدي په ځمکه باندې، بلکې خو همیشه ذات دی. او خدای څنګه شته چې هغه د ځان دپاره مددګار ګوري. مدد ضرورت خو بنده ته دی کن. ما باندې یو ځګین کې یو کس سوال وکړو چې الله دروغ ویلی شي او که نه شي ویلی، نو ما ورته چې دروغ خو انسان هله وایي چې کله پې د چا یره او خوف تاري، په الله باندې د چا خوف او یره ده. چرته به تاسو په دنیا کې داسې یو مثال وښایي چې انسان دروغ د ګف نه وایي. دروغ خو چې انسان وایم نو د چا یره پي، د چا روب پي، قرض کی وایي. په الله خدای سم نشته، خالق دی. زه حیران یم زمونږ نه چې نوجوان نسل خراب شو، اصل وجه پکې دا ده د هغه ذهن کې خیال دا دی چې د الله په ځان قیاس کول دی. العیاذ بالله. دوی څنګه زیم داسې به الله نعوذ بالله. نه اخو بیا الله نه شو چې ستا په شان شو. قرآن وایي لیس کمثله شیء، د الله په شان څوک نشته، داسې ذات دی الله. ابي موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام فرمایل ما احد اصبر على ذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقوهم. بخاری جلد دویم صفحه 1097 باب قول الله تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نے روایت چې رسول الله ارشاد فرمایل چې د تکلیف خبره هغه ما احد اصبر، نشته د یو کس چې زیات صبر وکي د تکلیف په خبره باندې چې وایوري، بلکې هر سړی چې تکلیفي خبره واري صبر نشي کولی سوا د الله نه. ځکه الله دومره صبر کوونکی دی. یدعون له الولد، خلق د الله لپاره د اولاد دعوې کوي عیسایان، او الله ورته بیا هم معافي کوي که دوی معافي وغواړي، او بیا هم ورته په دنیا کې رزق ورکوي او دنیا کې ساتي. دا خلک د الله صبر دی. او د دې به زه یو مثال درکم. زه به ذاتي وایم که زما شاګرد حسد شروع کړي که نه، زه جواب نه ورکوم یا ما پسې خبرې شروع کړي، ځکه شاګرد درجه کې کم دی. د خو معمولی شان درجه ده، که دی ډېر یم چغې وایي ما ته څه ضرر نشي راکولی. نو که خلک دا سوال کوي چې الله ولې دوی نه رانیسي، ولې ورته فوري عذاب نه ورکوي، نو الله ته پته ده چې د ده څه حیثیت نشته. دا دی څوک چې دی به ما ته خبرې کوي، زه به درته جوابونه ورکوم. الله تعالی په باره کې زمونږ عقیده سره د عدل او فضل. الله تعالی چې څنګه د بندګانو خالق دی، دغه شان د بندګانو د افعالو خالق دی، یعنی کم کارونه چې کوي. البته د بندګانو بعضې افعال استراري وي چې په هغې کې د بنده اراده، اختیار، خواهش، رغبت د دې دخل پکې نه. استراري وي چې په اختیار کې نه، او صاف افعال اختیاري دي چې د بنده طبعي شوق او رغبت یا طبعي نفرت، کراهت په هغې کې داخلي. په اختیاري افعالو کې بندګان چې نیک کارونه وکړي په دې به ورته اجر میلاویږي، او چې بد کار کوي په دې باندې به ورته سزا میلاویږي. دا د الله عدل دی. البته الله تعالی په خپل فضل څه چې وغواړي نو ګناهګار معاف کوي. عقیده یاد کوي که الله په خپل فضل وغواړي ګناهګار معاف کوي، نو د الله تعالی نه دی هدایت او مغفرت دا غوښتی شي. باقي په الله عدل لازم نه دی، په الله باندې عدل لازم نه دی. که زما مدرسه ده په دې کې طلبای کرام راځي، نو څوک که پټکی رانه وړي زه وام سزا ورته ورکوم، خو زه په خپله کلاس ته کښېنم نو زه پټکی نه وام. که اوس یو راپاسې وي چې دا مولوي صاحب په خپله پټکی نه وي، ته به ورته وایي جي ها دا استاذ دی، په ده باندې قانون لازم نه دی، قانون په مدرسه کې په تعلیم لازم دی. دغه شان په الله عدل واجب نه دی، ځکه عدل الله یو مخلوق دی، دا بندګانو دپاره الله پیدا کړ. عدل چې دی الله د بندګانو دپاره مقرر کړ دی.
دا نشي ویلی چې په الله عدل لازم دی. ها الله په خپل عدل باندې او په خپل فیصلو باندې پوره اختیار لري. دا زمونږ عقیده ده. چې څه کوي د هغه څوک منع کوونکی نشته، ځکه خالق دی. د غسل اقسام. فرض نمبر 1، په ښځې باندې د جنابت په حالت کې غسل فرض دی. د دین علاوه د حیض او د نفاس په اختتام باندې هم غسل په دې فرض دی. ماهواري بیماری یا نفاس د بچی د پیدایش نه بعد دا به غسل کوي چې کله ینه ودرېده. دغه شان چې ښځه کله مړه شي نو غسل به ورته ورکوي، دا فرض دی. دویم سنت غسل د جمعې په ورځ، د کچې اختر په ورځ، د غټ اختر په ورځ، احرام نه مخکې د عرفې په ورځ غسل کول سنت. دریم د یری په وخت کې، د سفر نه د واپسۍ په وخت کې، کله چې سپوږمۍ نور تندر ونیسي په دې وخت کې غسل مستحب دی کوي. پنځم نمبر راشي دعا ته. موږ دعا غواړو د الله نه. کله چې زمونږ څوک میلمه راشي موږ یې رخصتو یا زمونږ مسافر ځي په دې الفاظو به رخصتوي. استودع الله دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. زستا په دین، ستا په امانت او په خاتمه باندې تا د الله په سفرت کوم رخصتوم دي. نهم نمبر سبق دی زمون د پنځو خبرو علم د الله تعالی سره دی. قران کې الله فرمایي سورۃ لقمان 43 نمبر آیات، ان الله عنده علم الساعه. د قیامت علم د الله سره دی. دا نه نبی ته ورکړل نه ولی ته ورکړل، علامات ذکر دي. خو قیامت به کله راځي؟ جمعې ورځ به الله به قیامت راولي. دو ورځې معلومې دي، البته دا پته نشته چې کومه د جمعې ورځ به. وینزل الغیث، الله باران را نازلوي. د دې علم صرف د الله سره دی. یو د امکان خبره ده چې خلک اندازه ولګي د باران اندازه ته علم غیب نه وي ښه. ويعلم ما فی الارحام، چې د جاندارو په خېټو کې کم حمل دی د دې پته صرف الله ته ده. تاسو چې ډاکټر صاحب امراو بس دغه ته علم غیب نه، الله ته دا پته ده چې کله یو زنانه پیدا شوه د دې په خېټه کې به اولاد پیدا کوم، د خېټه کې به دومره اولاد. دغه وخت نه الله ته پته و او د خپل پته لګي چې کله اثرات اسباب مهیاش کنه د واده د شپې نه مخکې د واده په شپه باندې د راشي دا ډاکټر سبودي وي چې د دې اول کال زوی کی الله ته پته ده او د خود اسباب تحت کار کوي. رستو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، یو د نفس نشته چې الله یې نه پیژني چې سبا له به څه کوي. وما تدري نفس بأي رزق تموت، دس یو قسم نشته چې په ځمکه کې مړ شي. ان الله علیم خبیر، مگر الله تعالی پوه او خبردار دی. ته علم شته د الله علم وسع كل شيء علما ولا يحيطون بشيء من علمه. د الله د علم احاطه د بنده عقل نشي کولی. تاسو په ځمکه نظر وکړئ څومره مخلوقات روان په یو ځلک زګین کې د دې ټول علم د الله جل جلاله سره دی او داغه علم لا محیط. دغه زما په دې لاس کې تاسو ګورئ په دې میګه را روان دي دا بندونو باندې. وزما په لاس چې کله میګه راځي دی میګی ته زما د لاس سوموړي ښکاری 15 بند په یو لاس کې ښکاری. دې میګی ته را پته نه چې د دې بند نزاړم په دې بل بند کې بسې، خو ما ته دار صدا سي ظاهر ښکاری چې دا میګه د دې زګین نه روان دي دی بند تاوړي دی ته. عشان دا دنیا ډیر وړه ده، دا مخلوقات ډیر واړه دي د الله په مقابله کې. دی وجنه دا علم لا محیط.
یو انسان د الله د علم احاطه نشي کولی، دومره علم در روان تمام اوقات علم ورسره. الله الله. حدیث مبارک کی راضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی، نهم نمبر سبق کی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرمائل، قال من ستر مسلما ستره الله یوم القیامة. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 313، باب المظالم والقصاص، باب لا یظلم المسلم المسلم. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمای، رسول الله فرمایل چې کم کس په دنیا کې د مسلمان فرده وساتي، الله جل جلاله په ورځ د قیامت باندې د پرده برقرار وساتي. دیو جن راضی چې بنده به ځان ته نږدې الله ورته به وي بنده پلان کوي ګناه دې کړی و کنه و، دی به وي کړی مې و. د دې بنده به دا یقین راشي چې زه خو جهنم ته روان یم، خالق به ورته وي جنت ته ځه. دی به تپوس وکړي الله وجه څه ده؟ زما خو ګناهونه دومره و چې زما یقین دا نه و چې زه به جنت ته لاړ شم. الله ورته وفرمایي په دنیا کې زما بنده ګناه کړې وه، تا به پرده راچیلې وه، نن ستا په ګناه باندې ما پردې راواچلې، زه جنت ته. دنیا کې د بل انسان ګناه پټول پکار دی. الله ته څومره فتره بنده څومره د الله نه فرمانی کوي، چرته ولا حیا وانه غسته ښکارې نه کو. دا د دې امت خصوصیت دی. او بنده په مخ کې کتا شنډۍ ته وخندل، دی شنډۍ کې خزي ته وخندل، دا د بندګانو طبیعتونه دي. نو موږ بس الله کامیاب کی سبب ورځ د قیامت باندې زمونږ په ګناونو باندې الله فردې راواچي. عقیده الله تعالی مسبب الاسباب، مسبب الاسباب مطلب څه دی؟ د هر شي وجود او د هر شي ختمول د الله په قبضه او قدرت کې دي. د هر شي کیفیت، خاصیت او پاغي کی تاثیر اچیل نه اچیل دا د الله په اختیار کې دي. ا مسبب الاسباب ذات دی. کائنات چې دي د کائنات او اسباب د الله مخلوقات دي، او اسباب د دې سببیت داغه د مخلوق او داغه د مشیت تابع دي. دنیا کې یو ذاتن بذات خود مؤثر نه دی، نه په لطف مزه کې، نه په ثواب کې، نه په قهر او په عذاب. انسان چې کوم سببونه اختیاري بیا د دې مختلف شکلونه دي. روحاني اسباب لکه دعا، عبادت، د الله ذکر. مادي اسباب لکه مهنت، تعلیم، مهارت چې دا پیژندلو، مهارت حاصلول، دا مادي اسباب دي. سماجی اسباب لکه دوستی، رشتہ داری، باهمي تعاون، معاشرتی تعلقات. د صحت اسباب لکه ورزش، ښه خوراک، ذهني صحت. انسان له د خپل مقصدونو د حصول لپاره، انسان له د خپل مقاصد د حصول لپاره اسباب اختیارول پکار دي. لیکن نظر به صرف مسبب الاسباب، ځکه تمام مسبب الاسباب څوک دی؟ الله دی. ځکه تمام امور الله تعالی په قبضه او په قدرت کې دي. الله چې دی د نتیجې په مرتب کولو کې د یو سبب محتاج نه دی. که الله وغواړي بغیر د سبب نه نتیجه مرتب کولی شي. لکه بغیر د مور او د پلار نه حضرت آدم علیه السلام پیدا کو، بغیر د پلار نه حضرت عیسی علیه السلام پیدا کو. په اسبابو کې دنه تاثیر هم الله پیدا کوي. که الله تعالی تاثیر اوچت کی نو کله دې تاثیر اوچت کی نو سبب به موجودی، مگر د دې باوجود به نتیجه نه مرتب کیږي. لکه ابراهیم علیه السلام د خپل زوی په مړی باندې چړه ولګوله، لیکن د چړین الله تاثیر د کټ کول اوچت کو، دیو جن اسماعیل علیه السلام ذبح نشو. نمرود اور ولګاو حضرت
ابراهیم علیه السلام پکې واچو. الله د اور نه هغه تاثیر د سوځولو اوچت کو نو اور ابراهیم علیه السلام ونسو. یا ابو مسلم حولانی رحمت الله علیه مسیلمه کذاب چې د دروغ دعوی د نبوت کړی و اور ته واچو د اور بل طرف ته ویته وسوي نو په اسبابو کې تاثیر الله اچي. سبب موجود دی اور د خود د سوزولو طاقت چې کله الله اوچاته کې نتیجه نه مرتب کیږي. دی وجنه یاد ساتي چې مسبب الاسباب ذات د صرف د الله دی. په شیز کې طاقت واچي کار کیږي طاقت تلری کی اشیز به موجود لیکن تاثیر بنه کوي خپل کار بنه کوي. د غسل فرایض او سنت د غسل درې فرایض دي کيوم پاتې شنو غسل بنه کیږي په خې طریقې سره خلی ته وبا چیل د غلغله کول چې دا وبا مړی ته ورسی او کروجانو بیا غلغله مکوي. ځکه دا غلغله چې دا سنت ده زين تراله غلغله په غسل کې سنت د فرض نه ده او چې کله روزانه بیا عام طور بیا غلغله کوي. دویم پوز کې وبخدن نه بوتلل کم زی پوری چې بکې دا شیزونه کنه دي زګین تر رسول او کروجانه بیا په راخل دسی سا دا غشان په دې طریقې سره دا غشان پوزه کې چوبا چې مبالغه کوي. مبالغه می تمخ کی اتم درس کی ذکر کړه نه هم کی اتم کیا او دا وبو پورته بوتله په پوزه کې دا سنت دی فرض نه دی. دریم تمام بدن باندې یو ځل وبالول چې د وجود کې د یخته مطابق زم د انسان نه وچ پاتې نشي. غسل کی سنت څومره دي؟ لس سنت دي. په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله چې داخل شي بیت الخلا ته دغه ټیم کې نه د دینه مخ کې به وي کنه یې شو به خیر غسل خانه کې ویل شي. د نیت کول دریم دوانه لاسونه انزل د مړوندونو سره. سلورم چې د بدن په کم زګین باندې نجاست لګیدل هغه انزل. پنځم استنجا کول سلورم او پنځم او شپږم مکمل او دس کول. وم اول سر انزل دا سنت دی بیا خی طرف بیا ګس طرف په دې باندې وبالول د جسم. اتم پر لفظي غسل کول اسنه چې سر دینځل بیا دا وچ بیا نورینځ ها کاول یو سړی سر وینځي مثال په تور یختي وچ بیا نور بدن انځي غسل کوي غسل بیا هم کیږي ځکه پر لفظي والدا سنت دی فرض نه دی. جسم سلول مګل لسم ټول بدن درې ځل انزل دای شو لس سنت. پنځم د مسجد نه د وتلو دعا صحیح مسلم کی جلد اول په 252 کتاب الصلاة المسافرین وقصرها باب ما يقول اذا دخل المسجد هغه کی دعا ده اللهم انی اسالک من فضلک الا زستان استا فضل و کرم سوال کو. اللهم صل على محمد النبي الأمي